عمران خان اخر د امریکی نه مدد وغوښته. دا مدد اوس عمران خان د چا نه غوښتلی دی، کوم ډپارټمنټ نه غوښتلی دی او ولې عمران خان د امریکی نه په مدد غوښتلو باندې محتاج شو. جی ویډیو در سره مکمل شریکوم، کوم آډیو چې د عمران خان لیک شوی دا غا در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم او په دې ټاپک باندې لګي خبرې کوو. نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. عمران خان د امریکی د هیومن رائټس ډپارټمنټ نه دا مدد غوښتلی دی چې په پاکستان کې د انساني حقوق پامال کیږي او په پاکستان کې د انساني حقوق تحفظ نشته. د عمران خان چې کوم آډیو لیک شوی دا په کوم آډیو کې چې عمران خان د امریکا خزي سره خبرې کړې دي، کانګرس وومن سره، میکسین سره، هغه آډیو سره په دې ویډیو کې شریکوم. تاسو خپل هم وګورئ، هغه نه پس په موږ پښتو کې خبرې کوو چې عمران خان په دې آډیو کې څه خبرې کړې دي. په دې آډیو کې صرف د عمران خان خبرې دي، په جواب کې ولا د خزي سویل دي، هغه خبرې په دې آډیو کې نشته. دا آډیو لیک شوی تاسو به کتل هم ویډیو ټایم نه خرابو، راځي د آډیو وګورئ، هغه نه پس په خبرې کوو. جی probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of their fundamental rights. This will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our... ها ملګرو، تاسو د عمران خان د خبرې اورئ، کومې خبرې چې عمران خان د امریکا کانګرس وومن سره کړې دي. په دې خبرو کې زه د شارټ خلاصه د خبرو را بیانوم. په دې خبرو کې عمران خان د خزلوي چې په دې ټایم کې زموږ د ملک حالات ډیر زیات خراب دي. مخکې چرته داسې حالات زموږ په ملک باندې نور راغلي، چونکې عمران خان ولوي په ما باندې قاتلانه حمله هم شو. د پدرو ګولو باندې ولګیدم، ورسره بیا زموږ چې څومره د ملک سیاسي پارټیان دي، مطلب نواز شریف پارټي شو، جی یو ای شو، پی 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 شو، څومره هم زما مخالفین، زما مخالف چې څومره هم پارټیان اره یوځای شوي دي او هغه د آرمی چیف سره یوځای شو او زما حکومت اوغوردولو. جی چونکې هغه ټایم زما حکومت دا ټول را یوځای شو او زما حکومت اوغوردولو. او د پاکستان چې کوم آرمی ده او د پاکستان چې کوم سیکرټ ایجنسی ده ډېر پاورفل دي. بس عمران خان ته صرف دومره مدد غوښتل چې تاسو صرف زموږ په حق کې بیانات وکړئ او تاسو صرف زموږ مدد لګ وکړئ. څونکې زموږ چې کومه پارټي ده، زموږ په پارټي باندې دا ټایم کې ډېر بد حالات دي، ډېر گرفتاریان پکې شروع دي. انساني حقوق به خیړو خیال شته نه په پاکستان کې. د انساني حقوق چې کوم دی کنټینیوسلی پامال کیږي. جی دا د عمران خان خبرې وي، هغه د امریکا وومن سره، د امریکا خزي سره، کوم چې د هیومن رائټس ډپارټمنټ سره هم زما خیال تعلق لري. تاسو د سل دغه تصویر هم په دې ویډیو کې وکړئ چې کوم خوشون کې په دې آډیو کې د عمران خان چې دا کوم آډیو لیک شوی ده، په دې کې د دې خزي خبرې نشته چې دې خزي ولا څه خبرې کړې دي، مطلب رضا شوی د ور سره کنه، اګری شوی د ور سره کنه، د دې مدد کول غواړي کنه، هیڅ قسم د دې خبرې نشته. صرف د عمران خان د آډیو پکې لیک شوی ده. اوس تاسو د دې حواله سره سوای ما سره خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. دا ټولې خبرې وي مین خبرې پکې ما راوچته کې تاسو سره مې شریک کړئ. آیا دې حواله سره تاسو سره دا په کمنټ کې موږ سره ضرور خپل رائے شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.